باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. طہارت سره تعلق ہے، ضروری مسئلہ کئی دے کے الطیب للمرأة، طیب خوشبو. باب الطیب للمرأة، خوشبو لگول د زنانه د پاره عند غسلها من المحیض، په وخت د لامبلو د هغې د حیض کې، یعنی حیض ختم شو خزا لامبي په دا به خوشبو استعمالی. څه طریقه د هغې خوشبو استعمالولو؟ د هغې دپاره وایي حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن حفصة قال ابو عبد الله او هشام بن حسان عن حفصة عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق 3. دا سنت تقریبا پاتې شوی دی د خلکو نه، که چا څوک مړ شي نو هغه بیا تر ډېرې مودې پورې غم کوي، ډېرې مودې پورې. حالای چې د شریعت اخلاق آداب مونږ ته کوم ښودلي دي نو هغه دا دي چې دا به صرف 3 ورځې. که د غم اثر په سړي ښکاره شي، خوراک ته پام نه وي بالفرض، یا خفګان ښکاره کوي، نو 3 ورځې دي. د 3 ورځو نه وروستو سړی به د ځان د خوشحالولو کوشش کوي، او که د ځان د خوشحالولو کوشش نه کوي نو مطلب دا دی چې دی الله فعال لما یرید نه ګڼي. د پښتنو دا رسم سراپا غلط دی چې دی خامخا 1 کال 2 کال او 3 کال مسلسل دغه اظهار کوي. یو تعزیه ده، تعزیه مستحب ده، یا زیات نه منګو سنت. تعزیت سنت ده، او هغه تعزیت یو سړی تعالی هر وخت کولی شي. دومره دا چې کوم خلک په وخت خبر شي، مقامی خلک یي، نو هغې تر 3 ورځو پورې کولی شي. سنت نه ده، جواز ده، جایز ده. البته د هغې دپاره کوم رسم چې زمونږ دی چې مونږ دې مقصد دپاره ناست یو، نو دا رسم غیر شرعي ده، د دې څه بنا کول پکار دی. یعنې تعزیت دپاره داسې کېناستل څنګه چې زمونږ کار دی چې بلکل چوټي کړی ده مونږ د خپل کار نه، بلکې بعضې خلک خوراک کاږم نه دی، او جیبا جیبا رسمونه چې تر کومې جنازه نه وي شوې تر هغې پورې که ماشومان د لوږې نه مري نو مړه دي چې خیر. دا ټول څیزونه د شریعت منافي دي. زمونږ خیال دی چې دا سړی دی په دې مړي خفه نه دی، خفګان جدا څیز دی، او د خېټې مسله جدا ده، دواړه ځان له ځان خبرې. یو سړی چې ډوډۍ خرڅوي نه به په خپله وکېږي به نه وکېږي. لوګه خو انسان باندې ورازي بار صورت فرض سرخو کې راغی چا ترجه ویل دی کې صاحب نشته شران، خو زمونږ د پښتنو دا یو د بې علمۍ بنیاد باندې لګیا یو چې دا به خوراک نه کوو، دا به څښاک نه کوو. اوس خو لږ لږ حالات ښه شوي دي. عربو کې طریقه دا ده چې خلک جنازه ټول کوي، ښه کثرت سره راځي. څنګه چې جنازه وشي نو بیا یې سره څوک ځي نه، اگر چې هغه درست خبره نه ده. جنازې پسې تلل، دفنه پورې څارېدل دا سنت دي، خو هغې دې کې ډېر انتها ته رسېدلي، هغې ډېر څوک ځي نه. بد هغې چې کوم خادمان یې د دغې کار نه هغه خښ کي مړی، چونکې هغې نه تقریر کوي قبر باندې او نه پکې سورة الفاتحه او بقره وایي، بس الله الله خیر صلی الله جوړي ده. نو دا غلط طریقه ده، غلط په دې باندې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده
چې جنازې نه وروسته به بیا دفن پورې سارېده او د لپاره احکام هم ویلي دي چې که یو سړی جنازه وکړي نو دومره ثواب دی وکړو جنازه دفن تی سارې دومره ثواب دی دا مونږ جدا انتها کیږي هغوی په جدا انتها کېږي پخوا به دا وه چې څوک به مړه شو په چم ګاونډ کې نو بیا که اختر به راغی شو قدر به راغی بالفرض ته دوه کارونه به یې کول یو دا چې ګاونډیان به هم چونه نه شو کولی که کور کې به څنګه رنګ روغن وکړل نو دوی به کندل شروع کړل چې ښه دي زمونږ په مړي څه کار نشته د صفایي د مړي سره څه کار دی دا صفایي ده دویمه خبره به دا کوله چې پړوکي اختر کې لوی اختر کې به خلک جمع شو دعا به وکړو پلان کې مړ دی نو دا به سوزونه خو پاتې شو زما والد صاحب دی الله وبخي د هغه والد صاحب وفات زما نیکه خیر محمد بابا الله دې وبخي دا اتم جماعت کوم ځای مړو زمونږ یو ګاونډي هلته کې رحمان ګل بابا الله دې وبخي اختر په ورځ هغه راغی نو ور یې وټکو زه راووتم ما ته استاد ویه استاد ته اواز کړم ښه ځم والد صاحب ته اواز وکړه چې راووت بار نو زما والد صاحب حکیم و دا خیال نه دی اوس ضرورت به نارته استاد دعا وکړو زما والد صاحب ورته خیر خدای وایي ستا پلار وفات شوی ورته کور کې نه ورته وکړه څه ما ته ځان ښایي زما پلار پسې دعا کوي دا رسومات غلط دي دا رسمونه ماتول پکار دي د دې نه باقاعده رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کوله کنا ننها مونږ به منع کولی شو ان نحد علی میت چې مونږ دې په یو مړي باندې غم وکړو فوق ثلاث د درې ورځو نه سیوا د سیده عایشه ورواره مړو دارنګه د سیده اسماء باره کې هم راځي نو چې درې ورځې تېرې شوې نو هغې وې نکریزه راوړی زه په خپلو لاسو ومنم صحابه کرام په دې دومره پوهېږي او بیا یې ویل ما ته ضرورت نشته د دې خبرې چې د لاس او خپې سره کم چې زما خاوند مړ دی خو دومره دا چې زه دا ثابت کړم عملا چې یو مړي پسې د درې ورځو نه وروستو دا حرکتونه نه دي په کار کوم زموږ خلک کوي دا د هندوانه رسم دی د هندوانو رسم دی د جاهلیت د زمانې رسم دی تر اوسه را روان دی د باید ستونزه چې مونږ وګورو ما ډېر زیات خفګان راشي دلته یو جنازه وه تاسو ته مخکې ما ویلو نو په هغې کې څه کسانو چا تپوس وکړو حافظ صاحب هغه چا تپوس وکړو چې دا خو دوه جنازې دي څنګه به یې کوو هغه ورته د سړي او د ښځې جنازه کې فرق دی دا په ځان له ځان لګو دا زمونږ د حافظانو حال دی بیا بل تپوس وکړو دلته کې دا غوچ غوشان دي او ما پیدار په خپو کړی دی چلو کوم نو حافظ صاحب ورته وایي کیړی وباسه بوټان وباسه د پاسه به پرې ودرېږي نو ما سره ملګري ولاړو شاګرد نو ما ته چې دې څیزونو ته زه وګورم نو ما له ډېر قار راشي چې نه پنجپیریان کار کوي نه مودودیان کوي نه تبلیغیان کار کوي دا زمونږ حال دی یعنې هېڅوک په دین نه دي پوهېدا دی چې کومه خبره کېده او ټوله بېوقوفتیا ده دا محنتونه زمونږ بالکل ضایع دي برباد دي یعنې څومره تحریکونه لګیا دي دین د پوهولو دین د رسولو لیکن عوامو کې د هغې څه اثر دی هېڅ نشته نو دا خلک د لوړ خلک دی هغه اختیار موږ سره نشته ډېر خفه شي سړی ډېر زیات خفه شي د ټول نه مخکې دې کلي کې ما یو جنازه داسې کړې وه د دوو کسانو هغې جنازه وشوه نو خلکو خبرې شروع کړه نو بیا ما هغه تقریر کې د هغې پوره جواب هم وکړه کوم علماو چې خبره کوله هغې ته هم پته ولګېده چې دا به جي حاله نه وایو که هوله نه به وایو مې تاسو داسې دماغ کې څه مصیبت راغلی چې په دې کې نه ها یا نه پکې ہوئی یو حاجي صاحب زما خوا کې ناست نو هغه هم وایي چې که نه استاد جي دا خو ته عجیبه کار وکړې نه تا حج کړی وي نو مې هلته خو پنځه وخته اواز کېږي که نه کېږي چې جنازې دي یو نه وي جنازې دي او زه تللی یم هغه مقدار هر ځای پکې بل دا هم پته نه لګي خلکو ته دا د ماشوم جنازه صرف آثارو کې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم
ثابت نه ده. مونږ د جواز قائل پدیو چې صرف د یو صحابي اثر پدې کې موجود دی، خو پای کې د ها نشته د هو دی. مله هغه ذکر اسکار کې کړه مسنون اسکار کې خدا سو غور سره وګوره نو پای کې وړي د سونه راسه مخلای چې د اصلاح لپاره ما کړی. دا فقها بیا ها هو گئی میت ته ہوتا ها هو دوړه اځه کولې. صحیح بخاری کې د یو صحابي اثر شته په دې باب کې، خو هغه د ها نشته د هو اثر شته. دې قیاس کړل دی بایبل. دا زمونږ علماء حالت ته الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. کار خراب بدل لګي غریبانان ته. كنا ننهى ان نحد على ميت فوق 3 الا على زوج. خدای ته مستثنا کړل مگر په خپل خاون باندې 4 اشهر و 10 سلور میاشتې او 10 ورځې. خدای ته دا اجازه ده چې هغه سلور میاشتې او 10 ورځې په خپل خاون غم کوي. غم کوي دا مطلب چې ټیس تپاس کې باندې ګرځي، باندې تن کې ځان باندې جوړي، بلکیله لباس بناځي. هغه وجه ښکارا ده. داغه حکمت دارې چې کړي زنانا خېټه کې صحیح چې आवाज شي. دا هغه عادت ده کنه. عمومي طور د زنانه عادت څومره 4 ماده دي نه. تو دې کې باغار سو واضح دکه مقصد دی پای کې. داغه مطلب دا نه چې پاکي جامې بناځي. پاک جامه جدا چیز ده او ځان ډول سنگار کول، ځان سنبالول، ځان له خبر ځان باندې سنبالي. دې لپاره چې د ګناه څخه دعوت چاته ورنکي. دا شریعت چې دې باندې پابندي لګولې دا هغه وجه صرف دا کړه چې زنانه دې یو داسې چیز چې نارینه هغه ته مایل کیږي، او چې کله میلان پیدا شي نه بیا سره د شریعت حدود اکثر مات کی. تو دیو جن شریعت پابندی لگی. ولا نکتحلا ولا نتطیبا ولا نلبسا ثوبا مسبوغا الا ثوب عصب. دا پابندی دی. مونږ به دینه باندې کولی شو چې دا څه خزي داسو هغه استثناء خلا نه کنه چې ان نحد على ميت فوق 3 الا ولا الا نرسته چې څومره عبارت لري تعلق چا سره دی؟ د مړي خزي سره. عام خلکو سره نه دی. اختر کې داسې خلک نوې جامې هم نه ځي، اوس هم نه ځي چې ګوره پلار یې مړ دی لکه د الله او د رسول حکم باندې غستاونه. اختر له نوې جامې غسل پاکي جامې غسل او نبی سلام حکم ده. او دا غي دې سره تعلق نشي دی خپل خبره کې خوشاله. دا غلط رسومات دي لګیا دي. ولا نکتحلا مونږ اکتحال نکو رانجه بنا چو چې می خدي چې خاون مړ دی داغه سلور میاشتې الله سوځي سترګې نه توړي. ولې دا حسن تو کې دی. د حسن یو اندام د جز ده. ولا نتطيبا او موږ خوشبو نه لګو په دې روزو کې. ولا نلبس ثوبا او موږ به داسې جامې نه اچو مسبوغا. مسبوغ څه معنی؟ رنگینا کپڑا بے رنگ سو مسبوغ بڑکیلا رنگین دو چمکدار رنگین. اته وہ جامع ټول رنگینی رنگداری کتورئی که سپینی که سرائی که زیوڑی کنا ټول بے رنگ دی. مسبوغ آئی سبغن لگے دلے سبغن سمغن دا یو قسم نا کیکر پور اسو شان خدی چڑ دا یو قسم چڑ دے سبغ او سمغ دا یو قسم چڑ دے. دا باغی رنگ کی ورواچو دے کہ چمک پیدا شو اٹریکشن جی. دا مسبوغ دے دا رنگ مانے جے دے مونږ کوم اردو کې پښتو کې دا درست نه را په دې لپاره موږ سره لفظ نشته. بلکیله لباس دے یناغه لباس چې هغه چمک دمک والے نه هغه ته مسبوغ وي. ورنه کپڑا خو به سب غره به رنگ نه. الا ثوب عصب مگر آغا کپڑا چې آغا هغه ته ایک عصب دی. عصب څه مطلب؟ رنگینه. دا سه رنگینه چې دا غي یو تار رنگین دی او بل رنگین نه دی، سپین دی بل فرض. هغه ثوب عصب
چې ډېره بړکیله رنګینه نه ده، ډېره چمک والا به نه او معمولی کپڑا کې مې چې عمومي کپڑی اده اغوستی شي. وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيزها في نبذة من کست اظفار. کاف سنتے دا لفظ سر کے دے ہندے رہے، قاف سن توئے رہے، قاف سن توئے، قسط ہندی قسط ہندی دا یو چیز دے. ہندوستان کے بعد آگے نا عطر جوڑول، اگر باتیں بیتے جوڑولی بخوراتو ابیا بیگا انگیٹے کے ور اچولی اگے نواغی لوئے شورو کرو تے تو قسط ہندی ہوئی، چونکہ دا با ہندو لکہ جوز ہندی، جوز ہندی آپ کو پرے دو یعنی آگا کوبرا چاہا پا ہند کی گیر تو دارنگے قسط ہندی آگا قاف سن توی چکل عربو تلڑ دا معرب شد لفظ سنگ معرب شد اغی دا قاف پا دے کافو لگو سینے پخپل دے پر خودو اور توی پا دے کو تا چکل پا مونک یو کس علام بی دخپلی محیزنا فی نبضتن فی نبضتن من کست اظفارن. نبضہ حصہ معمولی لگو دے، کست و اظفار دا دوا مستقل سزن دی. کست و اظفار حافظ ابن حجر رحمہ اللہ التلیقی چا القسط بخور معروف وکذالک الاظفار. دا دوالا سزنا قسط او اظفار دا بخور دی. بخور آغا سزنو تا وی چا آغا انگیٹے کے خلق واچی اور خوشبو شروع کی، یہ تا بخور ہوئی. اب یا صاحب محکم باندے یعنی ابن سیدہ باندے حوالہ ورکل ابن سیدہ کتاب المحکم چرے پدے کے جلد 10 صفحہ 18 کے دے تعریف کئی پہ جنگلو کے منصر ظفر پدے کی مشکل خبر دیوی والظفر ضرب من العطر اسود. مجھے تا عطر وائی عرب دیتا عطر ہوئی، عطر دا عطر یو قسم دے علا شکل ظفر الانسان دے انسان دا نکونو پشانتی یوزع فی الدخنہ دخنہ انگیٹے دے ہوئی دا پا انگیٹے کی واچولی شی والجمع اظفار و اظافیر دا دے جمع چکم دا اگا اظفار او اظافیر دا کم لفظ چی منگا دا کاف سمتے ہوئے کست دا دے پہ جنگل امام بخاری رحمہ اللہ ہم کرے دا تازو خپل کتاب کلوان دلال شے حدیث نمبر 5718 گو رہے 5718. بابو ذات الجنب یو باب دے 26 کتاب الطب 76 کتاب دے پے کے باب نمبر 26 بابو ذات الجنب. معلوم نہ کلا پدے کے حدیث دے 5718 بابو ذات الجنب کی یو حدیث دے پے کے رست راضی چ اتقوا اللہ علی ما تدغرون اولادکم بهذه الاعلاق علیکم بهذا العود الہندی. عود ہندی ورد ہوئی بیارست جملہ کی ہوئی آخر کی ہوئی یرید القسط یعنی القسط قال وحی لغتن. ان امام بخاری رحمہ اللہ منتخیدہ چکاف سی تن تے او قاف سین تے تو عود ہندی ہوں گے، عود ہندی ورد ہوں گے بل فاتلو ضرورت نہ ہو
امام بخاری چې کومه پیژنګلو په خپل کړه ولا کافی ده نو موږ با منې کول شو. ها موږ ته ویسه ویل چې کله په موږ کې یو کس اولامبي د خپل حیض نه ناغه لږ غوندې د غسیز را واخلي. وکنا ننها عن اتباع الجنائز او موږ با منې کول شو د جنازه پسې د تللو نه. ابن حجر اسقلانی ته وعده کړی دا چې دا اتباع الجنائز مسله موږ خپل ځای کې ذکر کوو دلته نه ذکر کوو. متاسو به بحثل ته وره دغه سو ویل صرف دا ثابت شو دلته کې چې زنانه با په دغه دوران کې سشي دا سه استعمالي چې هغه خوشبو پیدا کی. ولې د منسس چې کوم بیماری راځي هر زنانه باندې نو 13 درس کې تاسو ته ویلو چې یو خدای رنگ تور سوري سوربېخن توریخ ادویم دا چې بدبودار هم بیخ. نو چې کله درې ورځې څلور ورځې 15 ورځې شپږ ورځې اور ورځې یا لس ورځې پاتې شي مسلسل نو پای کې پابندي دادا چې زنانه په دې کې استنجا نه کوي. کمی زنانه چې استنجا کوي دا بیماری هم راځي. تاسو ته ما 13 درس کې ویلو نو ښکارا چې دا زنانه نه بیا بدبو ډېر راځي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي د صفای طریقو خود الله چې داري خوشبو استعمال کی. اب څنګه استعمالي ورپسې بات کې راځي. باب دلک المرأة نفسها اذا تطهرت من المحیض. دلک مگل تو مگل د یو خزی خپل ځان اذا تطهرت کړي چې دا لامبي من المحیض د حیض. دلک ضروری دی سنت دی او په دې وجه ضروری دی چې په دې باندې د ګن اثر مونږ ختمو. د رسول لاس په ګند دی او دې 5 وخت مونږ کوي اخیری پیری نه مطلب دا چې دلک نه کوي کنه کتا نو لذا ویلی نو په کې دلک او الموالات ته ویل په دې عمل کوو کنه په پاګاو سمي لاسم سم پاګاو. دا څنګه کار دی چې سړی لاس په وینځي او 5 وخت وینځي. نبی سلام چې کوم ترغیب ورکړل څنګه دی چې پتا څو کې دی یو کس د کور مخه د نیر بهيږي او دې 15 وخت پې کې او 10 کې نو آیا د په وجود باندې سخیره پاتې کېږي. نو جواب دای چاو مونږ گزار وي په من ده څنګه مونږ گزار ده په خرابې شي دي لاس یې خراب دي. دا حدیث نه ده. نبی صلی الله علیه وسلم دې دا پاره ونه ویل خو دې دا پاره ویلو چې دې انسان نه ګناهونه الله لري. 5 وخت چې سړی موږ کوي زمونږ د طلحه او د سیکنه ما طلحه نه ده غیر دې موږ کې مېلا کدا څنګه موږ پرونه ماضی غره مشتا کنه دا وړه کا پر اودس ده چې نه په خوب ماتيږي او نه چې پس نه ماتيږي. یک دو ته نیم تله اصل د نبی وسلم مقصد پای حدیث کې هغه د خیر لري کېدل دي. هغه خیره چې داغه تعلق ګناہوں سره دلک دا سنت ته او دې لپاره دی یو سړی دا خټه لري ګره اثر بخکاری کې ونخ کوي نو دې مګي ګره په دغه آسان طریقې دا سړی یو ځل وینځي نو لکه نرمېدو ته پری دی به مګي 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 زموږ د پوبو پاګي پوبو دا پاګي چې بسل ته نیول لري اخی الله چې په لاس نو مدا وو ته لري او په ودنښ لرګو خیره یا ګندا په مګلو باندې لري کی دلک. یو خزا چې کله د حیض نه پاکشي نو هغه بس کوي دلک بګي د خپل ځان یعنی خپل ځان به صفا کوي او اوزه مخصوص مطلب ده چې ګند دلته لګېدلی هغه په پتنانو لګېدلی هغه مغانه کې لګېدلی نو دا ګند به باقاعده مګي ته دې د پاره چې دا د وجود نه لري. وكيف تغتسلوا وتاخذوا فرصه ممسكه فتتبعوا اثر الدم. او دا بسنګ لاندې د امام بخاری چې کوم حدیث پیش کړی دی نو پدې کې د کیف تغتسلوا څه مسله نشته او دې وتا چې فتح الباری دلته کې وګوره نه واضح لیکي چې ليس فی الحديث ما يطابق الترجمه. حدیث کې
د ترجمه الباب سره مطابق څه شی نشته. کوشش دلته چې بل څه حدیث مخه راشي، د بل څه حدیث نو صرف دا یو موجودو او یو بل دې کې تفصیلی شته ان شاء الله زه پیش کوم تاسو ته. هغه تفصیلی حدیث ترې په دې باب کې، لیکن چونکه هغه د امام بخاری د شرط مطابق نه دی، اگر صحیح مسلم حدیث دی خو امام بخاری پرې د خپل قواعد او ضوابط په خیال سره دي چې ضروري خدای جزا حدیث بیان کم، لیکن د پنیز داغه یو راوی کې کلام نه. بیا امام مسلم هغه چې پیش کړي هغه تم سے استدلال نه کړي بلکې هغه بطور شاهد پیش کړي. دی لحاظ سره چې موږ وګورو نو د امام مسلم حدیث کتاب چې کوم دی هغه امام بخاری په کتاب فوقیت لري چې هغه د یو موضوع سره متعلق څومره احادیثي ټول یو ځای راځي. تاسو خپل مطالعه کې صحیح مسلم ساته ایک ډېر غوټه کولوشي دسلی ډېر زیات. د امام بخاری د کتاب کمال دار چې د شرط لګ سخت دی او بل چې ترجمه الباب د لګ ډېر واضح دی. نو کمال شته په دواړو کې، لیکن دا خپل کمال له ځان له کمال له. وکيف تغتسلوا څنګه بلاندي وتاخذوا فرصه فرصه فیر سواد کټکول دوی یو شی چې موږ په مقراض باندې کټکو نه غته فرصه وي. دا فرصه ممسکی ممسک چې مفعول له څه شي نه د امساک نه کړه مسک نه مسک د مسک نه هم دا ممسک کې دي شي یو داسې فرصه یو داسې کپڑا چې هغه ممسکی نه پای کستوري لګېدلی. کستوري ډېر قیمتي خوشبو ده. غریب الحدیث کې دا امام ابن قتیبہ ذکر شته او ما ونمت امام بخاری امام حافظ ابن حجر اسقلانی داغه حواله ورکړه ده چې صحابه کرام حالات ته مونږ وګورو دا دومره مالدار نو چې دې کستوري واخلي. کستوري 100 روپے توله ده، دا مشکل څه ده. دیو جنا دا غرای درا چې فرصتن ممسکتن هغه یو سیس ته وایي فرصه باندې کټ کړي شه سرمن ممسک دا مطلب چې د زنانا کلک نیولي براس کې. نو څنګه چې مونږه د خپل خپو پوند پاکونو دایره پاره کانی استعمالو نو دارنګ راغي په علاقو کې هغه چې واده پتوننا یا د بلدانا یا د بلدانا سګن لري کو ناوې په سخت سرمن لري کو. نو سرمن خو یې ډېر وګر کورونو کې ساری وای کړ ډېرو او داغه دا تعویل ډېر حاصل درست، لیکن جمهور داغه تعویل نه تسلیموي. ما ته معلوم نشو چې کوم ځای لیکل دا خدا ټول په ابن قتیبہ حواله ورکړي. ابن اثیرم د ابن قتیبہ نوم لیکل دی فاری هغه ته نوم چې لیکي ناغز دغه هغه قاف ته به غونډه لیکي قال القتبی خلک میدا وسوږي نو کله قتیبی لیکي کله قتبی لیکي. تعویلات اهل سنت کې قتیبی لیکي سمرقندیم قتیبی لیکي دا نور قتبی لیکي. دینا مراد ابن قتیبی دا ډېر لوی عالم دی. غریب الحدیث کې دا عبارت ماته ملونه شو بار کې زه کوشش کوم خپل سترګ باندې سره وګوري چې په کوم سیاق کې کله هغه بیا ترجیح سره ورکړل بار کې دا یو قول غلی کله کیف تغتسلوا وتاخذوا فرصه ممسکه دو عام محدثینو په بنیاد په مطابق مطلب به صحیح یو ټوکړه چې پای باندې مسک لګیدلی ختامه مسک مشت وروایا کستوري فتطهریها فتتبعوا اثر الدم. نو دا وسه کوي دا وا اثر د وینې هغه پسې بدا بوزیخ دا ټوکړه چې کوم دا د وینې اثر پسې بدا بوزي نه په مګیخ. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم
چې یو ښځه تپوس وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عن غسلها من المحیض. دا ښځه ده ګوره او تپوس کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، په دې کې نه د شرم څه شی شته او نه پکې د بې ادبۍ څه شی شته، تعلق دین سره دی. نو پکار دی چې انسان ته خپل دین معلومي. یو ښځه راځي او تپوس کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د هغې د غسل په باره کې د منسز نه، فامرها کیف تغتسل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته حکم وکړ چې دا به څنګه لامبي، او ورته ویل خذي فرصة من مسکن، واخله یو ټوکړه د کپړې چې پای باندې کستوري لګېدلي، مشک پې لګېدلي، فتطهري بها، ځان په هغې پاک. دا حدیث بالکل مجمل دی، یعنې پای کستوري باندې بدل ځان څنګه پاکوي هېڅ پته نه لګي. قال کیف اتطهرو، هغې تپوس وکړو چې ځان څنګه پاک کړم. قال تطهري بها، دا دې کې حیا معنی ده، اوس ځان پې پاک کړه که نه، نه وایي ورته که خپله ښځه وي نو ورته به ویل وي، خو نه وایي ورته. قالت کیف، هغې بیا ویل کیف څنګه، هغه وفرمایل سبحان الله، تعجب دپاره استعمالیږي سبحان الله. تطهري، ځان پې پاک کړه که نه. اوس فجتذبتها، نو سید عائشہ فرمائی الیہ، اما ځان ته راخ کړی دی، پیغمبر د نشي پوهېلی، زه به دې پوهېږم چې څنګه چلېده. د پیغمبر بیبي که عائشہ نه وې نو پیغمبر به دا خبره څنګه کولی. دا لګیا دی بېوقوفانه سه چې جی پیغمبر عائشې سره ولې نکاح کوو، دا خو ډېره وړه وه، فلانی چل دی ډینګی چل دی. او تاسو زما جواب آسان ښودلی دی چې په ورکوټي عمر کې پلار دې دپاره ورکولا چې د دې نه لوی عالم چې تا ورته خپله ژبه کې سکالر وایه، سکالر ته جوړ شي. په دې وجه دا ضروري وه چې د هغې پرورش د نبي وسلم په کور کې وشي او د نبي وسلم په مزاج پوه شي. صحیح حدیث ته خو صاحب اکمال نه غلطي شوې ده، به زمونږ دې زمانې دا بیل مخلک ورپسې روان دی. حبیب الرحمن کاندیلوي دی او قاضي یونس صاحب دی، هغه یو پروفیسر دی، څه نوم یې دی پوه شي، جاوید صاحب دی، هغه لیوني لګیا دي. جاوید صاحب ته وایي چې ته خدا وایې چې دا نکاح چا کړو، متی چا کړو. ما وایي په حدیث کې دا راځي چې الله خپل رسول ته جبریل راولېږو او د دیبا جو کپڑے ورته وښوله او په کې عائشہ وه، د هغې تصویر ورته هذه زوجتک، دا ستا ښځه. نو دا به هغې داسې وي چې دا وړی یو ښځه غټی معمري نه پیغمبر ته معلومه وي چې فلانی به زما ښځه وي. هغه سره بیا دې جواب نه و. او بل دا چې خامخا په یو څیز باندې سړی اعتراض کړي نو په قرآن څومره اعتراضونه کوي خلک. آیا هر یو سوال مونږ صحیح تسلیم کو؟ دا غلطه طریقه ده. صاحب مشکات نے یو غلطی شوله چې دا عمر اصل کې 7 سال نه بلکې 17 سال دی کې دهائی حذف او ګپې لګول تر دې وخت پورې چاته پته نه. صاحب مشکات خو اوریجنل سورس هم نه، نه تاریخ د پاره، نه حدیث د پاره، نه تراجم د پاره، نه رجال د پاره، هغه نه 3 تیر نه تیر راګي. دا خبر ولې باندې په دې باندې ټول اصول د بحث چې کوم دی په عمل کې دا تسلیمونه و خلکو سره. دې کې معذرت خانم مکوي خبر صفا دو ټوکو وایا چې اصل کې د دې مقصد دا چې د پیغمبر په لاس کې تربیت وشي، چې هغه لاس کې تربیت وشي نو دا هغه په ذوق به پوه شي او د مزاج به نبوي پوه شي، جوړ شي، فقاهت به وغیره شي. دا ضروري و. دی خامخا دا فرض کړی چې بس په لومبۍ شپه واده کړو بیا هغه سره جمام شروع کړو. دا خبرې موږ نه کوو. دا چې کله پوهېږي پیغمبر چې د جماع لایق ده نه بیا یې کړي. موږ دا نه وایو چې خامخا یې دغه موږ وایو واده یې ورسره کړی ده عمر کې. دواړو کې فرق ده. اوس سړي له افسوس ورشي چې یو حدیث چې هغه په 1400 کاله کې پای چې اعتراض نه وکړی نو محض هغه خلک په هغې اعتراض کړي چې هغه ختم نبوت منکر دی او د هغې اګلا هوا لقمه ده، هغې غورځولې ده، دیر اغوستې ده.
دا مستشرقین او کړه دا هغه نرسته بیا قادیانی خپل کړو محمد علی لاهوری خپل کړو سید سلیمان ندوی دې جواب کړو دې د اوس پلاس ورغله دا چیمبړې اوسه مونږ دا اړې راړې په خلوګه پګران دي فقلت تتبعي بها اثر الدم نو مار دا ویل چې دا ټوکړه وګرځي څه شي پځي د وینې اثر پسې د دې لپاره خدای چې تاسو زه صحیح مسلم حدیث مخ ته کې دا تاسو پوښ چې دا مجمل حدیث د تفصیل چې کوم دی هغه په یو صحیح حدیث کې صحیح مسلم موجود دی اگرچہ ایک اسنادی سے مسئلہ اشتر راغے وجنا امام بخاری دا حدیث نقل کرنے دے خدا موضوع نہ دے حدیث دمرا شدید ضعیف ہم نہ دے لیکن دے امام بخاری دے شرط مطابق نہ دے تو زکا امام مسلم بطور شاہد پیش کی مسئلہ چکم مسلم دے رہے صفحہ 261 کی کتاب الحیض دریم کتاب دے اور پہ کے باب دیالسم باب استعمال مغتسلۃ من الحیض فرصۃ من مسکن فی موضع الدم باب دا ہے استحباب د استعمال د لامبی دن کی زنانات چې د حیض نه لامبی یو ټوکړه چې پای باندې مشک لګېدلی فی موضع الدم د وینې په ځای کې کوم ځای کې چې وینه ده نو چې هلته کې استعمال کړي څنګه صفیہ رضی اللہ عنہ تحدث عن عائشہ خدا حدیث لگ واضح ہے ان اسماء سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماء کم چې عائشہ خور دا ناغي تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عن غسل المحیض د حیض د لامبلو مبارکه ناغه فرمایل تاخذوا احداكن ماءها وسدرتها فتطهروا کما زنانا چې د منسز نلامبي ناغه د خپل وبم واخلي او خپل سدره د موالي سدره بیره ته وي د بیره پانی چې کوم دینو دا خشک دي په چې کله دا مونږ په وبو کې ورواچو و خټکو نو دا اخیری لرګي او غړواله ختمه سنت کې کتا سو کترین مړې چلام بینو اغیره پر هم حکم دغه چې انسان دغه سوزونه استعمال کړي پس موږ سره صابون راغله دا تکلیف ضرورت نشته ده دغه حیثیت اوس تعبدی باتیں شوه عبادت ته سره کو کې مستحب وي لیکن اصل مقصد څه دی خیر لرکول غړوای لرکول هغه قیمتي صابون نشته دي دومره زموږ خلک پوری نه دي ډیوټي سوت استعمالي هغه به استعمال ته مصیبت صابون داسې استعمالول پکار دي چې هغه خیری لري کوي او غړوای لري کوي دا کوم چې سرمن بوګه کوي دا خو د جلدی امراض پیدا کوي د خارخ بنیادی چیز هغه د کسیزونه پیدا کوي دا کوم چې زمونږه کاسمیټکس دي زمونږ زنانه او نارینه په مخ مګي کله یو ځای مګي کله ول ځای مګي نه ځان یو طرف ته هم استعمال ساده صابون دی چې بس هغه خیری لري کوي بدبو لري کوي وړواله ختمه خدا بس کوي دا فتطهروا دا وا لامبي فتحسن الطهور او خط طریقې سره بلامبي بیا ودا په خپل سر باندې وبراوالي فتدلكه دلکا شديدا دا سر بخو مگی حتی تبلغ شؤون رأسها تردے چه داوبو د دې د سر ویختو دے ویخت ورکوزی یعنی سرمن دا پورا گیلے کی نرم کی ثم تصب علیها الماء بیا پاگے اوبراو چیخ بیا با تاخذ فرصتا ممسکتا یو فرصا ممسک بوالی ٹکڑا بوالی کہ پائے خوشبو لگے دل رضان با پائے پا گئی فقالت اسماؤ ناسما ہوئے اسے ہوئے یہ صحیح بخاری روایت کے نام خیرے جملے نہیں سکا پائے سڑے نہ پوری گیا غیر اجمال لے پائے گی اسماء ہوئے وکیف تطہر بها وکیف
تطهر بها دا په دې باندې څنګه ځان پاکي؟ قال سبحان الله تطهرين بها. یا خبرې وشوي. فقالت عائشه كانها تخفي ذلك. هغه لراسي پټو ان هغه ته نو معلومه چې زنانا د لامبلو نرستو بس استعمالي. تاسو معلوم وجود د پاره سپری جوړیږي، باډي سپری ورته وای، ناغه د بدبو لري کول لپاره خصيص ده. اوس خو صابون هم داسې راوتري چې هغه د ترخونو د بوی د ختمول لپاره یو صابون شته ده. کله چې سړی ولام بي مالک غوندې یو ترخ کې بل ترخ کې استعمال کی نو کده د وسلور وځي په ګرمۍ کې نه لامبي نو هم ته بدبوئی نه ځي. زمون خلک دغه سيزونو ته خیال نه اسخا په من باسه ولاړی جماعت کې سړی وي چې ډیران خوا کې ولاړی دا سيزونه ټیک نه دي، درست نه دي. جماعت ته سړی صاف سوتره راځي ته بدبوئی باعث ته نه د نفرت. وسألته عن غسل الجنابة فقال تاخذ ما هغه تفصیل مو یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا سیدہ اسماء دا خود الغواړي چې دا خوشبو بسنګ استعمالو نو کوم زینو باندې چې اثر دی ویني دی یا کوم زینو باندې کم زینه چې وینا راوته نو آلته کې دی استعمال اکلی شي د کستوري. خدا با سوچا کستوري پکل قتل پکاږي ازنه تاسو مصنوعي کستوري راغی تاسو ملک په چې کم خرڅيږي خدا په یې کنه دی کې بل سي دوايا نه کومه تیار راځي دوايا نه بلکې اباز یو مرګري ماته یو میسج وکړو هغه ویل چې د میانو د خړول نوم لګځان ډډه ساته اوس دغه په دې باندې سپری کوي کوم سپری چې په مړی باندې کوي دا وتا تازه ښکاری نه اسکه تازه نه دی میاشتې نه ممکن بوی نه کوي. یعنی پاکستان کې د خوراک کا اکسیز پای و اعتماد کوي کوم چې په خپل لاس وګټي یا په خپل لاس ولشي یا په خپل لاس رونی سي ور کار ډېر خراب دی. بیا سید عائشہ دا حدیث بیان کر آخر کے فرمائل فقالت عائشہ نعم النساء نساء الانصار الانصار او داخل ډېر حقیقت دي لم یکن یمنعهن الحیا هغه حیا نه منې کول ان يتفقهن فی الدین د دین نه پوهنه چې نو پیدل نه دا باندې شرمېږم لا بل ته پوس به په دین کې چې کم سره شرمېږي اچھا پښه په دین کې ولا شرم نه کار نه اخلي په دین کې بے شرمی پکار دا او دنیا په معاملاتو کې شرم پکار دی. زموږ کار الټا دی، موږ په دین کې شرمېږو او په دنیا کې سره اغلا کی او که زنا کی او که عمل قوم لوط کوي نو پای فخر کوي الته حیا معنی نه. نو بار کې د حدیث مقصد دار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق چې سړی ودا چل گئی زنانه ودا چل گئی چې د وینې اثرات یا رقم زین وین راځي نو الته کې وا خوشبو لګي. ابن حجر اسقلانی دا حدیث څو لیکن هغه وی په دې حدیث کې ډېرې فائدې دي. دا حدیث تخکار دی کې د اجتهاد ضرورت نشته. یو دې چې تسبیح عند التعجب، تعجب په وخت کې خلک سبحان الله وایي، سبحان الله بل وخت کې پګاری. یو سړی چې هغه یو مزیدار شي ذلی ډېر خوشاله شو سبحان الله وایي ډېر پاچ نظر یې اون چلیږي. او زمون خلک چې ویلي په هه نو وځه په هه خپل کارو کې یعنی سبحان الله ویل پګار دی، الله پاک ماشاء الله ویل پګار دی. گنیش میرے لیے بیا وی فی استحباب الکنایات بعض معاملات داسی جو سړی پردې خري سړی کی خبر نشي کولای نو کنایت نه کار ځان پدې پاک کا کنایت ځان پدې پاک کدا مطلب چې مخ پدې پاک لاس په پاک خو ځان پدې پاک کدا مطلب چې کم ځای نه وین راځي نه ځای نه پاک کنایت داسې ګڼ څه زونه اخر کې دی وی هغه ډېره خبره ده هغه دا چې فيه حسن خلقه صلی الله علیه وسلم
زمونږ د حدیث چې کم پړاوون کی دا غیر چې ته دیم تاسو کېګا نو تر ول هغه د اخلاق اندازو شي چې دا څومره په وګو کې. لیکن په دې حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق په پته لګي چې درې ځلا یو خدای دا غلط تاسو کوي او خدم دا خینه ده اسما راغله. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تقاریږي نه تندې کې گونج نه راځي. زموږ د شیخ الحدیث نه تاسو کې چې د حدیث باندې زما داسې خبر راځي دا وړاندې خبره ده چې ظالم بچي کافر کېږي. خوش دا خبره بیاونه کې جواب نور دی غریب ته غلط انداز دی دا په خوانه مونږ دې سره مخ یو. باب غسل المحیض دا ورپسې په دې وایي چې دې کې څه شی نه ونیشته ازور حدیث ده. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب حدثنا منصور عن امي عائشه ان امراه من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انصار یو خذوا تنمور د اسماء رضی الله عنها پیغمبر ته ویل کیف اغتسل من المحیض زبد حیض نسنگ لامبم هغه فرمایل خذي فرصتن ممسکتن فتوضئ ثلاثا یو ټوکړه فرصه بواره مشکو والا تو پاغه درې دلاو دسو کا یعنی هغه باندې د وینې ځای صفا کا. ثم النبي صلی الله علیه وسلم استحیا فاعرض بوجهه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لحیا رااله ناغه سره سنیش ویلې مخې ته واړو او قال توضئ بها یو وردا فرمایل په دې ودسو کا. فاخذتها فجذبتها فاخبرتها بما يريد النبي صلی الله علیه وسلم ناغه ما رونی ولا ځان ته میراخ کلا او خبر میګلا پاغسیس کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتو. تا مخکې حدیث کې یو بل نقطه پاتې و هغه وی وفيه الاخذ عن المخذول بحضرة الفاضل. سیدہ عائشہ دا مفضول له او رسول الله صلی الله علیه وسلم فاضل له یعنی غوړه ده او عائشہ کم علم والا. لیکن بعض موقع دا سے راشی چې د مفضول نه علم اغستل هغه جایزي د فاضل په موجودګۍ دلیل هم دا کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تفصیل نشو کولای تفصیل ورځاو کو سیدہ عائشہ ورته زه اوس کې خو نه مونږ یاد آو ایو مشکل دی پیدا کړو بدعت سواز هغه دا قسمه کارونه کوي دا بدعت دی دا انتها پسند راځي او صحیح